ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम په پریویس کلاس کې مونږ بحث کړی و په ټایم فریم سلیکشن باندې. صحیح ده. په هغې کې مونږ منتلی چارت ډسکرایب کړی و. د هغې لږ پراپرټیز مونږ ویلي وو چې منتلی چارت کم ټریډرز یوز کوي. صحیح ده. بیا مونږ د ویکلی چارت بحث وکړه، بیا مونږ د ډیلی چارت بحث وکړه او دغه شانې په لاست کې H4 ټایم فریم باندې مونږه خپل لیکچر ختم کړ. ٹھیک ته جی. کور کنټینټ منथ نمبر 3 لیکچر نمبر 2 او د ټاپک نوم دی سپیسیفیکلی انسټیټیوشنل مارکیټ سټرکچر. تا خو د مارکیټ سټرکچر نوم اوریدلې دی، خو انسټیټیوشنل مارکیټ سټرکچر څه ته وایي؟ انسټیټیوشنل اډر فلو څه ته وایي؟ انسټیټیوشنل سپانسرشپ څه ته وایي؟ صحیح ده. تاسو ته پته ده چې مونږ سمارټ منی باندې بلیف ساتو چې دیر از ان انټیټي سمارټ منی په مارکیټ کې ایگزیسټ کیږي. ٹھیک ته جانی. اوکے. Inside price section institutional market structure. اول دا خبره وورم چې institutional market structure وایي څه ته. صحیح ده. سلمحې دپاره دا خبره مایند ته خپل راوله چې کله د سونی قیمت ارزان شي نو ورسره سیلور ارزان شي. داسې کېږي که نه کېږي چې کله په یو ملک کې پیسه ضرور شي، دغه ملک کرنسی سټرانګ شي، نو په ملک کې خیرخواهي راشي، ارزانتیا راشي، د سټاکس او د کماډیټیز قیمتونه ارزان شي. نو چې کله ډالر مضبوطیږي نو د سونی قیمت ارتاویږي، کمیږي. دغه شانې د پاکستان که ته وګورې، د پاکستان روپۍ چې کله مضبوطیږي نو د اشیا یعنی کم سامان چې تاسو اخلی خرڅوئ د هغې قیمتونه غورځېږي، ارزانېږي. صحیح ده جانې. اوس په دې کې د انسټیټیوشن څه کار دی او موږ دا ولې ګورو؟ صحیح ده جانې. موږ په مارکیټ کې کوریلیټډ ایسټس ګورو. صحیح ده. کوریلیټډ ایسټس موږ هغې ته وایو چې هغې د یو بل سره ریلیشن وي. لکه په کور کنټینټ منث 5 کې به انشاءالله بیا مونږ کوو انټر مارکیټ انالیسس. هغه به تفصیلا کوو، د هغې ته لا ټایم شته. خو کرنټلی فی الحال زمونږ کیس چې کوم دی په دې کې مونږ کوریلیشن سټډي کوو د ایسټس، او سپیسیفیکلی په فورکس کې که مونږ یوز کوو نو بیا مونږ د فورکس پیرز د پاره کوریلیشن سټډي کوو، یعنی د هغو څه تعلقات دي، د دوو پیرز یو بل سره تعلقات څه دي. په خبره باندې ورسېدلې جانې. دا تعلقات په دوه قسمه کېدلی شي، یا ډایرکټلی کوریلیټډ ایسټس، یا ډایرکټ کوریلیشن، یا انډایرکټ کوریلیشن، یا بل نوم ورته وایي انورس کوریلیشن. صحیح ده جانې. Okay. The purpose is to determine what the smart money is accumulating or distributing. چې کله په مارکیټ کې چې کوم د دې سایمټري وي یعنی کوریلیشن وي، هغه په خپل ډایرکشن باندې نزي او خپل ډایرکشن چینج کی، نو مونږ ته د دې خبرې اندازه لګي چې سمارټ منی یا اکمولیشن شروع کړی دی په مارکیټ کې د لانګز د پاره. صحیح ده. یا ډسټریبیوشن کوي، یا د ډسټریبیوشن کېدلو والا دی. په خبر باندې ورسېدلې که نه؟ نو دې دپاره مونږه کوریلیشن سټډي کوو، د پیرز تعلقات د هغې انټر مارکیټ انالیسس کوو. صحیح ده جانې. اوس کرنسیز ډېر زیات اسان دي چې مونږ د هغې کوریلیشن معلوم کړو. د چا سره؟ د ډالر سره. چې کله مونږ DXY یوز کوو د فورکس پیرز کمپیریزن دپاره،
نو مونږ ته د هغې کوریلیشن او په کوریلیشن کې چې کوم ډایورجنس راځي هغه مونږ ته ډېر په اسانه طریقه او ډېر په مطمئن طریقې سره معلومیږي. په خبر باندې ورسېدلې که نه؟ اوکې. ښه جي. Every price swing should be studied to determine if market symmetry confirms it. مونږ به د مارکیټ each and every price swing study کوو. فار ایگزامپل ډالر انډیکس مونږ سره هایر های جوړه کړله، یو پرایس سوینګ دی که نه، یو هایر های جوړه کړله، نو مونږ به د هغې سره ډایرکټلی او انورسلی کوریلیټډ پیرز ګورو چې هغې مونږ سره هایر های یا لوور لو جوړه کړې ده او که نه. که دا کار وو نو ټیک ده، او که داسې کار نه وشی نو مونږ ته بیا څه اندازه لګي چې سمارټ منی از accumulating or distributing. پوهېږي که نه جاني؟ مونږ به څنګه پته لګو؟ سپیسیفیکلی یو څلور کیسز به اوس ډسکرایب کړو. مونږ به هر یو پرایس سوینګ د ډالر انډیکس سره کمپیر کوو. صحیح ده؟ هر یو پرایس سوینګ. ګوره مونږ ته هېڅ ټایم پته نه لګي چې په مارکیټ کې ډایورجنس کم ټایم کریټ کیږي. هغه جدا خبره ده چې د نیوز نه مخکې د ډایورجنس کریټ کېدلو چانسز سیوا وي، خو بیا هم مونږ به کنفرمیشن کوو د خپل ټریډ انټر کېدلو نه مخکې چې آیا ډایورجنس کریټ شوی دی یا نه. اوس د ډایورجنس مونږ له په کار راځي او که نه، په دې باندې به هم اوس بحث کوو. کیس نمبر 1، که چېرته مونږ سره ډالر انډیکس هایر های جوړه کي نو باقي چې کوم فارن کرنسیز دي، فارن کرنسی پیرز دي، په هغې کې به زمونږ ایکسپیکټیشن دی، زمونږ به خیال دی، زمونږ امید به دی چې په فارن کرنسی کې به لوور لو جوړیږي. ډالر انډیکس هایر های، فارن کرنسی لوور لو. کیس نمبر 1. اوس که چېرته فارن کرنسی مونږ سره هایر های جوړه نه کي، صحیح ده، یا زه په نورو الفاظو کې داسې ووایم که چېرته مونږ سره ډالر انډیکس یا فارن کرنسی دواړه فیل شي چې سایمټریکلی لاړ شي. سایمټریکل کار کوم یو دی؟ دا که دی هایر های جوړوي نو فارن کرنسی به لوور لو جوړوي. فارن کرنسی پیر یادوم ښه، د فارن کرنسی بار بار نوم اخلم، خو فارن کرنسی یوازې نشي کېدلی، دا به پیر وي. که چېرته ډالر انډیکس هایر های جوړوي، فارن کرنسی پیر به لوور لو جوړوي، کنفرم. که چېرته ډالر انډیکس مونږ سره فیل شي یا فارن کرنسی فیل شي چې سایمټریکلی لاړ شي، لکه څنګه چې دا دی، د دې په شانې کار ونه شي، نو مونږ ته د دې خبرې اندازه ولګېدله چې سمارټ منی از اکټیولی ټریډینګ. هغو په دې مارکیټ کې لګیا دي، حرامیتوب یې خپل سټارټ کړی دی جان. که چېرته مونږ سره ډالر انډیکس ټریډز لوور نو زمونږ خیال به دی چې فارن کرنسی مونږ سره هایر لاړ شي. صحیح ده؟ فارن کرنسی پیر مونږ له هایر تلل پکار دي. که ډالر انډیکس مونږ سره یو اولډ لو اخلي نو زمونږ خیال به دی، زمونږ امید او ایکسپیکټیشنز به دی چې فارن کرنسی د مونږ سره پوه شولې. که چېرته د دې اپوزیټ کیس راشي، که چېرته مونږ سره ډالر انډیکس یا فارن کرنسی فیل شي چې دا سایمټریکلی لاړ شي، یعنی په دې کیس کې د سایمټریکل لو مطلب څه شو؟ چې ډالر انډیکس لوور لو جوړه کی نو زموږ خیال به دی چې فارن کرنسی دی هایر های جوړه کی. که دې دواړو کې یو هم فیل شو نو سمارټ منی از اکټیولی ټریډینګ. صحیح ده جان؟ کیس نمبر 1، کیس 2، کیس 3، کیس نمبر 4. ته پوه نه شوې؟ ته اکثر په دې ګراف باندې ډېر خپېږي جاني. institutional market structure, symmetrical market, non-symmetrical market. symmetrical market کې به مونږ سره DXY higher high کې چرته جوړ کړله، فارن کرنسی به لوور لو جوړی. که DXY مونږ سره لوور لو جوړ کړله، فارن کرنسی به مونږ سره higher high جوړی. صحیح ده کنه؟ په خبره پوهیږي؟ دا خبرې بالکل آسانی دي.
دا نارمل کیس دی. اوس که دا کیس چرته اب نارمل شي، دا کیس موږ سره اب نارمل شي، هغه به بیا داسې نان سیمیټریکل مارکیټ ډي ایکس واي یعنی ډالر انډیکس هایر هاي جوړه کی، خو فارن کرنسی موږ سره لوور لو جوړه نه کی. بیا خو مسله رااله، ډي ایکس واي موږ سره لوور لو جوړه کړله، خو فارن کرنسی موږ سره هایر هاي جوړه نه کړله، مسله رااله. او په نننی ټاپک کې سپیسیفیکلی زمونږ کار دی چې موږ دا مسله ډسکرایب چې دا کار څنګه کیږي او فائدې څه زمونږ ته. ټیک ده کنه جی، په خبره پوهیږي، ایزی خبرې دي، آسانی خبرې دي. آسان भाषा में इसका मतलब ये है چې دواړه موږ سره کله نان سیمیټریکل مارکیټ کنډیشنز دي، نو یو موږ سره هایر هاي جوړه کی، پکار دا چې بل موږ سره فارن موږ سره لوور لو جوړه کی، خو هغه لوور لو جوړه نه کی. اگین یو آر کنفیوز. ځکه د خولي خبرې خو یوازې نه دي، په چاټ کې هم دا سیز کتلل غواړي که نه. او تاسو ما یوازې د لیکچر ته مه کښېنئ، لیکچر تاسو له هېڅ فایده هم نه راکوي څو پورې تاسو دا امپلیمنټ کړی نه وي. صحیح ده؟ دا تاسو په خپل چاټ کې کتلی نه، دا کیسز کتلی نه په خپله. ټیک ته جاني، مونږ څلور کیسونه ډسکرایب کړل. کیس نمبر 1 ډي ایکس واي هایر هاي جوړه کی، فارن کرنسی لوور لو. کیس نمبر 2 ډي ایکس واي لوور لو، فارن هایر هاي. کیس نمبر 3 ډي ایکس واي هایر هاي، فارن فیلز ټو پوسٹ یا میک یا کریٹ لوور لو. کیس نمبر 4 ډي ایکس واي میکس لوور لو and foreign currency pair fails to post higher high. صحیح ده؟ څلور کیسونه شول موږ سره، او د دې نه زیات کیسونه کېدللی نه شي، زه ځکه ما صرف څلور ډسکرایب کړل. ټیک ته جان، اوکې. په دې کرنټ چارټ کې لږ وګوره، بهترین چارټ دی دا. موږ سره دی د ډالر انډیکس چارټ ډي ایکس واي، چې کله هم ته SMT ډایورجنس ګوري یا کوریلیشن ګوري د پیرز د اسیټس، نو ټایم فریم به سیم ساتي. ښه، ټایم فریم به سیم ساتي. اوکې، دا موږ سره ډالر دی او دا موږ سره د یورو یو اس ډي. څه شی دی؟ یورو یو اس ډي. ټیک ته جاني. په دې کرنٹ کیس کې که ته وګورې نو ډالر اپ روان دی او یورو یو اس ډي ډاون روان ده، ځکه چې دا دواړه یو بل ته انورسلی کوریلیټډ دي. کوریلیشن یې خو شته، تعلقات شته، ځکه دا ډي ایکس واي ده او په دې کې هم ډي ایکس واي ده، یورو ډي ایکس واي، دا یو اس ډي ده او دا یورو یو اس ډي ده. اول یورو ده بیا یو اس ډي ده، یورو ډیوایډ بای یو اس ډي. صحیح ده جاني؟ په دې کرنٹ کیس کې که ته وګورې موږ سره دلته لو لګېدلې ده، چې په دې کې لو ولګي او هغه د دې انورس دی، نو هغې کې څه شی پکار دی؟ هاي. لو نه ښه، ځکه دا انورسلی کوریلیټډ دي. نو دلته ولګېدله لو، دلته ولګېدله هاي. تاریخ ته وګوره، ترسډے 29 اگست 24 ډیټ نمړه 2024 یعنی 2024 او 2 بجې. دلته وګوره، Thursday 29 اگست 2024 2 بجې. دا لاینز مې ډرا کړل، دا لاینز مې ډرا کړل. اوکې، د لو لګولې ده او د هاي لګولې ده. خیال لري دا کینډل بولش دی، نو دا به بیرې شي. ټیک ده جی. د هغې نه بعد که ته وګورې بیا یو فیر ویلیو ګیپ راغلی دی، دې له ما نوم ورکړی دی پوینټ نمبر 2. دلته وګوره، دلته هم فیر ویلیو ګیپ دی. بیا هغې نه بعد څه اکمولیشن شوی دی، دلته هم هغه کار شوی دی. بیا دی ډي ایکس واي د پریویس هاي اغستې ده، نو هایر هاي جوړه کړله که نه، نو دې طلاق هم د لو اغستې ده او لوور لو جوړولو والا دی. په خبره پوهیږي؟ انتهایی آسانی خبرې دي، ستا په سمجھ کې راځي.
ټیک ته جان اوکے دا کیس لک نور سمپلیفای کوما ان سیمیټریکل مارکیټ کنډیشن تا ما سلور کیسونه ډیسکرایب کړل وس ترته یو کیس تفصیلا ایکسپلین کوما کیس نمبر 1 کچرته موږ سره ډالر انډیکس لوور لو جوړه کی دا موږ سره ډالر انډیکس ته دا موږ سره ډالر انډیکس ته دا موږ سره د لو دا نام دا لو د واغستلا او بل لو یې جوړه کړله نو فارن کرنسی له څه پکار دی چې هغه موږ سره هاي واخلي هاي واغستلا او بل هایر هاي جوړه کی جوړه کړله جاني نور څه وړي ټیک تا کنه کچرته داسې حالات یي نو بیا this confirms current price action and the underlying trend is likely to continue دې خبرې مطلب دا دی چې تا ته ریورسل پیټرنز داسې خاص نشي ملایي تللی ښه ځکه SMT نه بعد موږ یوجولي ریورسل ګورو صحیح ده خیر دا به درته امپلیفاید لیکچر کې بیا پریکټیکلی شو کما ما یو لفظ لیکلی دی انډرلاینګ ټرند انډرلاینګ لفظ باندې ځان پوهه کا په مارکیټ کې مونږ دوه ټرمینالوجیز یوز کوو یو ته وایي انډرلاینګ او بل ته وایي بینچمارک دا ټاپک به زه دوباره کوم بیا په کور کنټینټ منث 5 کې خو اوس دا خبره صرف واوره چې کرنټلی ته پوهې شي لږ ډېر انډرلاینګ هغې ته وایي چې کم مونږ ټریډ کوو زه په یورو USD کې ټریډ اخلم زما دپاره انډرلاینګ یورو USD ده زه په ګولډ کې ټریډ اخلم زما دپاره انډرلاینګ څه شی دی ګولډ زه په نصدق کې ټریډ اخلم زما دپاره انډرلاینګ څه شی دی نصدق اوس دا زه یو بل سټینډر سره کمپیر کوم او د هغه سټینډر نوم دی بینچ مارک کچرته یورو USD زه کمپیر کوم DXY سره نو DXY زما دپاره بینچ مارک او یورو USD انډرلاین زه ګولډ ټریډ کوم او ګولډ کمپیر کوم د سلور سره ګولډ زما دپاره څه شی شو ګولډ زه ټریډ کوم زما دپاره شو انډرلاین د چا سره کمپیر کوم سلور سره سلور څوک شو بینچمارک سټینډر زه نصدق ټریډ کوم خو کمپیر کوم د S&P 500 سره زما دپاره انډرلاین څوک شو نصدق زما دپاره بینچمارک څوک شو S&P 500 and so on پوهیږي که نه کچرته په مارکیټ کې مونږ سره داسې ټرینډ وي داسې چې دې مونږ سره لوور لو واخلي او فارن کرنسی مونږ سره دې مونږ سره لو واخلي او دې مونږ سره هاي واخلي صحیح ده چې لو واخلي نو دا مونږ سره شو لوور لو او چې دا هاي د واغستله نو دا مونږ سره دا بله هاي راغله چې دې ته مونږ وایو هایر هاي که داسې سچویشن وي نو دا مونږ سره سیمیټریکل مارکیټ دی او په داسې کیس کې زمونږ دپاره ریورسل پیټرن موندل هاي پراببلیټي نه دي مونږ له ایوایډ کول پکار دي چې مونږ په داسې ناشنا ټایم کې او داسې بیکاره ټایم کې ریورسل پیټرنز وګورو صحیح ده په خبره پوهیږي اوکے ټیک ته جاني په دې کرنٹ کیس کې لږ ما سره وګوره ډالر انډیکس دا لو اغستې ده دا لو ډالر انډیکس اغستې ده چې دا لو د واغستله نو څه به کېږي اوس دا لو ډالر انډیکس واغستله د ډاون روان دی نو یورو USD چرته روانه ده اپ چې دی لو اخلي هغه به څه شي اخلي هاي هغه دا هاي واغستله سمجھ رہے ہو او کنه جان بیا دی طلاق مال یو لو کریټ کړله لک ډیر کنسالیډیشن یو ک دا غینه بعد هغه لوی دوباره واغستله ټیکس لوور لو ټیکس لو وې سمپلی لو وې اولډ لو ورته وې دی طلاق مونږ سره سلک ډیر کنسالیډیشن وک دا کنسالیډیشن نه بعد څه وک هغه هاي دوباره واغستله
and post another higher high and post another lower low. بیا دې طلاق مال داسې چل وکړه چې د مونږ سره د هایر ټایم فریم یو سیل سایډ لیکویډیټي وه هغه یې واخیستله نو ته وې ښه زه تا نه په څه کې کم یمه چې ته د هایر ټایم فریم لو اغستلی شي نو زه به د هایر ټایم فریم هاي اخلم بیا د هاي واغستل صحیح ده بیا دې واپس روان شو بای سایډ ته د وې ښه ته واپس رواني اوکې زما خو تا سره لګي نه تعلقات خراب که ته بره ځي نو زه به ښکته ځم دا بالکل د یو بل بني دي بنه پېژنې که نه ګوره دا د یو بل اپوزیټ کار کوي دی کینډل ته وګوره بیرش کینډل دا کینډل تا سره داسې دی خو بلش دی صحیح ده دی کینډل ته وګوره دلته دا ورکوټه شان بلش کینډل دلته ورکوټه شان بیرش کینډل دلته ورکوټه شان بیرش کینډل دلته ورکوټه شان بلش کینډل دوی ښه ما سره مقابله کوي 1 2 3 3 bullish consecutive candles دی ولګول دوی اوهو چې خر د خر نه کمی نو غوږی د پرې کولو دی 1 2 3 زم تا نه کم نه یما زما د دې ټولې خبرې مطلب دا دی چې دا دواړه یو بل سره په انورس ریلیشن کې سایمټریکلی ټریډ کیږي سایمټریکلی صحیح ده او ریلیشن یې انورس دی که ډي ایکس واي اپ ځي یورو یو ایس ډي ډاون جی بی پی یو ایس ډي ډاون د یو ایس ډي چې په چا کې هم په 2 نمبر یي نو هغه به د ډالر اپ لو سره ډاون ځي هغه د ګولډ ولی نه صحیح ده لانګ ټرم ګولډ جدا خبره ده خو شارټ ټرم نیوز په ټایم کې یو سبل سر چې کله ډي ایکس واي اپ ځي ګولډ بیا ځان غورځوي که د ځمکې ته ډاون کوزیږي صحیح ده جانی اوکې نیکسټ کیس ډسکرایب کوما دا کیس نمبر 1 په کیس نمبر 2 کې دا هم سیمیټریکل مارکیټ کنډیشنز دي چې کله مونږ سره ډالر انډیکس هایر هاي جوړه کی په پریویس کیس کې هم لوور لو باندې باس وکړه وس که چرته دی هایر هاي جوړه کی نو فارن کرنسی له څه پکار دي چې هغه لوور لو جوړه کی جانی ټیک ټکنه که چرته داسې کار وشي ډالر انډیکس هایر هاي جوړه کی فارن کرنسی لوور لو جوړه کی نو ستا پکې بیا کار څه دی بیکاز the underlying trend is likely to continue دا ټرند خو بزن خپل کار کې دی روان دی تل خو ریورسل په دې ځای کې نه ملاويږي او کته په دې ځای کې د ریورسل سوچ کوي چې ماته یو ریورسل پیټرن ملاو شي هغه ز ټریډ کم نو هغه به مونږ سره هاي پروبابیلیټي نه نو اوایډ یې کجانی ولی ریسکی ټریډز اخلي ریسکی ټریډز ماخلا هر ورځ ته ټریډ اخلي هر سیشن کې ستا ټریډ دی او ټریډ نه دی ټریډز دي ته پوه شولې نورو خلقو ته ګوري چې د نور خلقو هم ټریډ اخلي ولې مال څه چللی داسې کار مه کوه صحیح ده خپل کار کوه ځان لا ځان سره څوک شاملوم ما ځان چا سره کمپیر کوم ما ستا مقام ته څوک نشي را رسېدلی ته پوه شولې ته خپل زندګۍ سره یو جنګ کوي خپل حالاتو سره یو جنګ کې لګیا یې ته ټیک ته جانی اوکې په دې چارت کې لږ ونیو ګوره دا مونږ سره لو ده چې د لو پوسټ کړی دا نو ستاسو یار بسې چل کوي هاي ځکه دا خو دواړه بني دي ټیک ته لو هاي د مونږ سره پریویس هاي اغستې ده پریویس هاي اغستې ده د وی ښه تا پریویس هاي واغستله ماله سي چللی زه به درله هم پریویس لو واخلم صحیح ده جانی دا خبرې ګرانی دي که اسانی اسانی خبرې دي که نه بالکل ایزی خبرې دي د عام فهم خبرې دي او ستاسو سمجھ کې به انشاءالله راځي اوکې
دا ستاسو فیورټ پیر ګولډ او دا د هغې ملګری سلور دی. ګولډ روان دی اپ سایډ ته، نو دی وایي زه هم ځم اپ سایډ ته. صحیح ده. بیا ګولډ وایي چې زه ځم لږ ډاون سایډ ته، لږ کار مې دی. دی وایي زه هم ځمه. خو په دې درمیان کې ګولډ منډه کړله او دی په لاره پرېښوده. ده ته یې ونه وي چې زه بره ځم. دی په ناغرضو کې ښکته لاړو، او چې ښکته لاړو نو لو یې واغستله او د لو وانه غستله. ګولډ فیل ټو ټیک لو، سلور ټوک دی لو، ځکه دا دواړه په سیم ډایرکشن کې ځي. ډایرکټلی کوریلیټډ پیرز، سیم سیمیټري، بټ په دې ځای کې سیمیټري چینج شوله جان. د خو لو وانه غستله، پکار خو دا وه چې ده هم لو اغستې وې. چې د لو وانه غستله اټ مینز سمارټ منی اکمولیشن سټارټ. سمارټ منی اکمولیشن، ها خیال دې دی. 2380 2434 دا خو بره نورم ډېر تلی خو صحیح ده. خیال دې دی جاني. دا د څه کمال دی؟ د اس ایم ټي. دا کم دراړ چې راغی، دا کم اختلاف چې راغی، دا د چې ښکته رانغی، نو دې اختلاف ته وایي اس ایم ټي ډایورجنس. څه ورته وایي جاني؟ اس ایم ټي ډایورجنس. ته پوه شولې؟ لږ نور ایکسپلین کومه، ته ولې ټینشن اخلي؟ مونږ سره په دې کیس کې وګوره، دا د ډالر انډیکس او دا د فارن کرنسي. ډالر انډیکس مونږ سره لو اغستې ده، لوور لو یې جوړه کړله، او د ده خو های دا وه که نه. نو د فارن کرنسي های وانه غستله. چې های وانه غستله نو سیمیټري کنفرم شوله که نه؟ نه یار، سیمیټري کنفرم نه شوله. اوهو، اوس به څه کېږي؟ اوس به ډېر ناشنا کار کېږي. نو کیس دی دا special case the in non-symmetrical market conditions when the dollar index makes a lower low. Dollar index makes a lower low, but foreign currency pair fails to trade higher. Fails to trade higher than a previous high. This is SMT. This is SMT. ټیک ته جاني، اوس ته پوه شولې زما په خیال. This does not confirm current price action and the underlying trend is not likely to continue. ته پوهېږي که نه چې کم ټرند سټارټ و، د به های اغستله، د به لو اغستله، هغه سیسټم خو ګورې اوس خرابېدو والا دی. underlying trend is not likely to continue. Smart money is actively trading. اوس په دې دوران کې ته ریورسل پیټرنز های پرببلیټي موندلی شي. تا ریورسل پیټرنز میلاوېدللی شي، بهترین سیټ اپ درته میلاوېدللی شي. صحیح ده جاني؟ په خبره پوهېږي؟ دا خبرې ګرانې دي که اسانې؟ بالکل ایزي خبرې دي، د عام فهم خبرې دي. اوس په دې کې د نه پوهېدلو څه خبره ده؟ انشاءالله ته به پوهېږي. اوکې جان، په دې کرنټ کیس کې لږ ونې وګوره. دا د مونږ سره جی بی پی یو ایس ډي ډیلی چارټ، دا مونږ سره دی د ډي ایکس وائی ډیلی چارټ. صحیح ده. تاریخ دی فرائیڈے 19 اپریل 2024. فرائیڈے 19 اپریل 2024. صحیح ده. په دې کرنټ کیس کې که ته وګورې نو تا ته به اندازه ولګي چې دا مونږ سره په ډي ایکس وائی کې های ده، چې دا های ولګولې ده، نو دلته به مونږ سره څه شی لګي؟ لو. دلته مونږ سره لو لګېدلې ده، د ده های، د ده لو. دی راغی ښکته، نو دی چېرته ځي؟ اپ سایډ ته.
بیا په دې دوران کې ډي ایکس واي منډه کړله اپ سایډ ته وخته او بای سایډ ټوله لیکویډیټي واغستله خو دا طلاق پریشانه شو دی په منځ کې پرېښوده پکار دا وه چې دا ډي ایکس واي دا جی بي پی یو ایس ډي م راغلی وی دیسې پورې ځکه ایکچوال پات خو دا و که نه ایکچوال لاره خو دا وه ډایرکشن دا و ځکه د دغو معاهده شوې وه چې زه ښکته ځم نو ته به بره راځې که زه بره ځم ته به ښکته ځې یو بل ته یې ډیوټیز حواله کړي وو اوس ده وکړه حرامیتوب دی لاړ اپ سایډ ته لیکویډیټي واغستله او ده ته یې خپل کار کوه نو دیئر از ا کریک ان کوریلیشن صحیح ده کریک ان کوریلیشن دا کم تعلقات چې یو هغه خو تا خراب کړل جاني سو دیئر از ډایورجنس په دې تعلقاتو کې کریک راغی دراړ راغی بددیانتي راغله صحیح ده اوکې او دا بددیانتي دا دراړ دا چا راوسته سمارټ منی سمارټ منی کار هم دا دی چې تا مطمئن کی صحیح ده که نه جان ټیک ده جی دا مونږ سره و سمارټ منی ډایورجنس په دې کیس کې لږ وګوره دا مونږ سره شوله فارن کرنسي او دا مونږ سره شوله ډالر انډیکس فارن کرنسي ډالر انډیکس یا ډي ایکس واي یا یو ایس ډي ایکس اوکې جی مونږ سره په دې سپیسیفک کیس کې فارن کرنسي لوور لو جوړه کړې ده دا لوی اغستې ده او لوور لوی جوړه کړې ده خو ډي ایکس واي فیل ټو پوسټ هایر های پکار دا وه چې دا کم پرایس لیک دی دا پرایس سوینګ دی دا په دې ځای کې جوړ شوی وی بره د دې نه اپ سایډ جوړ شوی وی خو هغه کار ونه شو د سیل سایډ لیکویډیټي واغستله او د بای سایډ لیکویډیټي وانه غستله نو د دو تعلقات خو خراب شول اوس ځکه دو چې د کم واده کړې وه چې مونږ به ثابته زندگی یو بل سره اپوزیټ ګرځو هغه کار خو ونه شو نو چې هغه کار ونه شو اوس به څه کېږي وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا نو نیکسٹ کیس تے مونږ سره بلکې لاسٹ کیس تے in non-symmetrical market conditions when dollar index fails to make a higher high dollar index fails to make a higher high and foreign currency makes a lower low and foreign currency makes a lower low. This does not confirm the current price action and the underlying trend is not likely to continue. Underlying trend is not likely to continue because there is a crack in correlation. تعلقات خو خراب شو وس پخپل رضا پخپل بزم صحیح ده او دو چې کله پخپلو کې جنگ وکي تعلقات خراب شي نو دغه ټایم کې مونږه ریورسل پیټرن ټریډ کولی شو زمونږ دپاره یو های پروبیبلیټي سیټ اپ ملاویږي صحیح ده دا خبرې ګرانې وي بالکل آسان باشا میں که په دې کرنټ کیس کې ته وګوري دا مونږ سره د جی بي پی یو ایس ډي دا مونږ سره د ډالر انډیکس بای سایډ لیکویډیټي کریټ صحیح ده بای سایډ لیکویډیټي ټوله واغستلی شوله دلته څه چللی جاني سیل سایډ لیکویډیټي مارکیټ راغی ښکته خو سیل سایډ لیکویډیټي یعنی لوی وانه غستله لوور لوی جوړه نه کړله دغه موږ سره هایر های جوړه کړله فارن کرنسي post the higher high but the dollar index fails to create the lower low and here is SMT divergence دا موږ سره اوس څه شی دی SMT divergence اختلاف دی
صحیح ده. اوس به څه کېږي؟ د حرامیتوب تاسو ته پته ده چې چا وکړه، دې دواړو له دوکه چا ورکړله؟ سمارټ مني. سیم ډایرکشن یې ورته وښو، ورته وایي ته ښکته لاړ شه، زه به بره لاړه شم. اوکې، خو په لاره یې د سره دوکه وکړله. یا ډېر تیز لاړ شي په خپله ډالر انډیکس، یا ډېر په قلاره لاړ شي او هغه بل کس ته لاره سمه کړې چې ته زه راځم. دی ورته وایي ته به ځې چېرته؟ ځې به نه. چې ورته ووایي ځې به نه، نو دی دلته دې ځای پورې راشي. بیا خو کوریلیشن خراب شو که نه جان. دا دی راغلله SMT ډایورجنس. SMT ډایورجنس پوه شولې که نه؟ دا خبرې ګرانې نه دي، بالکل آساني خبرې دي. تر اوسه پورې موږ 4 کیسونه ډسکرایب کړل د SMT ډایورجنس دپاره. صحیح ده. موږ اصل کې ډېر په های لیول باندې بحث وکړه. لاست که ته وګورې یو بل اگزامپل، GBP USD takes old low. old می لیکلی دی، لو می ورسره نه دی لیکلی. GBP USD takes old low. د old low واغستله. نو DXY له دا پکار دی چې دی هما بام ته وخیجي او پریویس های واخلي. پریویس های واخلي پکار خدا دی که نه؟ دا دغه کوریلیشن اصول دي، دا دغه مینی محبت اصول دي. خو په دې کرنٹ کیس کې د ډېره بېوفایي کړې ده. GBP USD لو واغستله او د های وانه غستله. There is a crack in correlation. دا تعلقات خو بحال پاتې نشو جانی. دلته خو مسله ده. پیرا زما په بربادۍ منې افسوس مه کوه. پیره زما د مسلې دپاره حل پکار دی. مسلې حل خو دا و چې دې بره راغلی وې، خو سمارټ مني دې دواړو له دوکه ورکړله، رامیتوب یې ورسره وکړ او د هغو چې کوم اصل ګیم و په هغه ګیم کې خپل کامیاب شو. نو ته به اوس چل گئے چې ته چېرته خراب نشي په دې سیز کې. ته به ټریډر ویو یوز کی، ټریډر ویو نه ټریډنګ ویو یوز کوه، نو پرابلم. خو ته به سیمیټري کنفرم کوي په مارکیټ پلیس کې چې آیا مارکیټ مونږ سره کرنٹ پرایس ایکشن کنټینیو ساتلی شي یا نشي ساتلی. څنګه چې روان دی داسې به دی څو ټایم دپاره رواني. او بله خبره ده، یوجولی په عام کیسونو کې چې کله مارکیټ مونږ سره وکړي اکمولیشن یا کنسالیډیشن، د کنسالیډیشن نه بعد چې کله مونږ سره ایکسپینشن کېږي، نو دا ایکسپینشن په یو پیر کې زیات شوی او په بل پیر کې کم شوی. یعنی زما د خبرې مطلب دا دی چې د کنسالیډیشن نه بعد چې کم ایکسپینشن کېږي په یو پیر کې د پریویس های یا پریویس لو اغستی او په بل پیر کې د پریویس های یا پریویس لو نه اغستی. ډیر از SMT او د دې خبرې نه تاسو به کنفرم کیږي چې اوس به ریټریسمنټ نه کیږي، اوس به موږ سره کنسالیډیشن نه بعد ایکسپینشن او د ایکسپینشن نه بعد ډایرکټلی څه شي ډسټریبیوشن ریورسل دغه ټایم کې راځي. ښه چې کله موږ سره SMT جوړه شي نو بیا د ریورسل چانسز سیوای، د ریټریسمنټ چانسز کمی. تاسو تپوس کړی و که نه؟ یو ملګري تپوس کړی و چې دا څه قصه ده. ما دا خبره کړې وه چې ته به لږ سړه وخورې، لږ صبر به کوې. جاني ما ته پته لګي چې د وخت مطابق د وخت ضرورت څه دی، تاله څومره ډوز راکول پکار دي، څومره پویول تا پکار دي، په کم انګل تا پویه کول پکار دي. نو زه په هغه انګل لګیا یم. په خبره باندې پوه شولې که نه جاني؟ نو تاسو اکثر تپوس وکئ یا یو څه بل څه ووایئ، زه هغه ټایم کې یا څه شارټ غوندې ریپلای راکړم. خو زما کوشش دی چې
زه تاسو ان دی فارم اف ا ویډیو یا تاسو په لیکچر کې پوهه کم ځکه د یو ملګری کوېسچن د ثابتو ملګرو هیلپ کولای شي نو زه اپریشیټ کوم چې تاسو بار بار کوېسچنز کوئ مختلف کوېسچنز کوئ صحیح ده جانی په دې سره تاسو مایند کولاویږي ستاسو ایکسپوجر کېږي ایکسپوجر ډېر لازمي څیز دی د ایکسپوجر نه ایکسپیرینس راځي او چې د چا ایکسپیرینس یي یا ایکسپیرینس شوی ته د پته راګه نه هغه بیا څه چل کوي نن کلاس کې مونږ زده کړه وکړله د انسټیټیوشنل مارکیټ سټرکچر چې سمارټ منی په مارکیټ کې څه حرامیتوبونه کوي او څه لوبي کوي وغیره وغیره انشاءالله باقی گپ شپ په نیکسٹ کلاس کې ولګو د الله پامان او خپل د صحت مطمئن خیال ساتئ صحیح ده جانی